خور دي ټیک جی ده. جی نو دې سره به هغه تپوس هم مونږ شامل کو جی چې لکه د معدې مسالې هم د څه د وجو جوړېږي جی جی ټیک ده. لکه مطلب دی کې بکټیریا ده بالکل جراثیم چې څومره دي که نه جی جی یا مطلب په دې کې السر دی پکې جی ټیک جی ده لکه مطلب زخم دی پکې بالکل صحیح ده. داسې زخمي لکه مطلب لاس اوس وځي سرمن اوس وځي بره داسې سره شانتي شي یا لمبه شانتي پې راشي جی جی نو لکه داسې پخه شي اکثر له ټیک ته جی بیا مریض ته تروې اوبه هم له خولې له راځي او په دې سینې په دې هډوکي د بره درد هم راځي او ملا باندې هم ورسره درد راځي جی جی ټیک ته نو بدهضمي یې کېږي جی جی ټیک ته. او بیا لکه مطلب د په کولمو کې هم څه فرق وي ورسره جی جی خو زیاده تر چاته غټه تبوي میادي جی تبوي جی نه د به دا ټولې مسلې وي جی د په معده کې هم فرق وي جی ځکه دا میادي تبه بیسیکلی دا دم د کولمو تبه جی دې ته انټریک فیور هم ویلی شي جی جی چې کومه ټایفاید تبه ده که نه جی جی دې ته انټریک فیور هم ویلی شي د کولمو تبه جی ورته هم ویلی شي ټیک ده. نو دا چې کله د چا پازیټیو وي جی د چا وي میادي تبه د چا وي جی جی نو هغه ته به دا یو څو مسلې خامخا کېږي جی لکه په خېټه کې درد راتلل جی یا مطلب د معده کار پرېښودل یا د ازما ټیک نه کېدل همدغه اسیډیټي خولې له تروې اوبه راځي یا روټۍ واپس راځي ده بعضې نیم خلکو دا تبه پې بار بار ځي راځي اپیسوډک فیور چې څه ته وایي که جی نه جی مختلف ټایمونې هغې باندې تبه ځي راځي او بیا د هغې سرې د ټوټل معده خامخا ډسټربي جی خو دا یوازې معده نه جی د جی نور وجود هم سره ګډوډي جی جی ټیک ته. د زیات تر خلکو چې کم نه نو اډوکي مو سره دردونه کوي جی جی او بیا د یخنۍ موسم کې خودي خلکو ته ډیر تکلیف سم شروع په شي. شک کې دی واچولم ډاکټر سي دغه ټولې کیسې خو ماته هم کله کله وې هم کې دی واچولم اوس مې پیدا پوه نه مړه ته خو ځوان بوډا یې اوس مې دا پوه کړ چې علاج آسان دی که علاج ګران دی اوږد دی لنډ دی څنګه دی هومیوپیتھک سایډ باندې که نه نه تا خو به ښه کړو ما په ایلوپیتھک سایډ تپوس نه کوم ځکه تاسو خو ایلوپیتھک سایډ نه ډېر زیات ماسټر یې خو الحمدلله هومیوپیتھک تپوس کوم بالکل ځکه زمونږ د مینوال هومیوپیتھک ته ډېر زیات راځي او شکر دی شا کلینیک یو داسې جدت ورکړی هومیوپیتھک ته چې انقریب به تاسو ته اندازه لګي چې په هره کوڅه کې به د یو هومیوپیتھک ډاکټر بورډ لګېدلی بالکل بالکل زه ځان نه یادوم هومیوپیتھک ډاکټر که نه ما سره کاغذ نشته نو مطلب دا چې دغه د ټایفاید یا د معدې والا چې کم مینوال دي چې کوم سوالونه کړو دوی ته وایي چې تاسو پاسبل د مطلب چې تاسو ته نږدې هومیوپیتھک ډاکټر ملاویږي قابل ډاکټر ملاویږي ښه کامیاب علاج پکې شته په هومیوپیتھک کې اور په دوسری صورت کې مطلب دا چې تاسو د شا کلینیک انتخاب ضرور کولی شئ. مخکني یو څو کال د مینوالو واورېدل که نه هغو د شا کلینیک نه علاجونه کړي هغو ته څنګه ریزلټ میلاو نو بیا پکې د شک او د شبهې ګنجایش پاتې نه دی. داسې ده که نه د علاج حوالې سره د خبرو وکړه جی نو زما خو هر وخت دغه یو خبرې که نه جی جی د ډاکټره پورې خبرې جی جی ټیک ته ډاکټر بیماری ته په کم نظر ګوري جی او په کم انګل ورته ګوري څنګه ورته سوچ کوي جی د هغه دپاره د دوی انتخاب څنګه کوي بالکل دوی د دپاره به څنګه ښي کمه به ښي ډیره به ښي تیزه به ښي سلو به ښي جی د انسان د وجود فزیکل سټرکچر ته وګوري د کمزوری دی غټ دی د دپاره به تیزه د وښي کمزوري به ښي ټیک ته. جی جی نو دا هغه پوری یو ډاکټره پوری یو مستند ډاکټره پوری د ستا په شان دي چې ارجنی نو د نور چا خو ته نشم ویلې خو د خپل کلینیک خو بس مینوالو ته پته لګي جی جی چې مطلب دا دی چې یو ځل د خامخا انتخاب کوي هغه صورت کې د کوي ګوره موږ ولا فری هند ورکړی دی موږ ورته دا وایي چې تاسو کوشش وکړئ نږدو ځای کې علاج وکړئ او د ستړو ځای خو بیا سم اخر کې حق جوړیږي لکه اوس ګوره دینه مخکې یو ډیپریشن سوال راغلی هغه څومره موده یاده کړه بالکل راڼه مې پې وسوځېدو که نه چېرې مودې نه یو سړی دوايانې خوري نو د دوايانو خوب هم دی نیم په نیمه که نه ځای ته رسولي بالکل بالکل نو بیا دغه ټولو ته مونږ داسې خاص کر ګوره د ډیپریشن دا مسلې داسې دي که نه څومره ډیپریشن شو انزایټي شو څومره لکه د ذهن سره چې کمې بیماری تعلق ساتي ټیک ته یو داسې بیماری وي که نه چې په وجود کې یو غټه بیماری پرتی او هغې سره ستا ذهن بدل شي لکه اوس کرانیک بیماری چې څومره دي خطرناکې بیماری چې څومره دي غوږونه کولاو که یو ځل بیا نو دا داسې که نه چې هر یوې بیماری سره د انسان د ذهن حالت بدلیږي را بدلیږي
ټیک ته انسان کې چړچړاپن پیدا کیږي پیدا یو کیږي. خاص انداز سره پیدا کیږي بالکل ټیک ته خو یو نیم داسې بیماری وي چې هغه سپیشل د ذهني او بالکل هغه سره نور وجود ډیسټرب شي ډیسټرب ځکه زموږ په وجود کې دا یو ارګن داسې دی جی ذهن چې ذهن دا زموږ ټول وجود کنټرول ساتي کنټرول ساتي دا زموږ د وجود باچا دی بالکل ټیک ته نو چې باچا صاحب خرابي خو بیا به ټول وجود خرابي کنه بالکل دا زموږ د وجود مشر دی بالکل او دا خو علاج نه شو کنه چې ته نو 15 کاله به صرف ویم د تکنه لکه ایلوپیتک سیټ تر ازو ډاکټر سي چیرې اوس مطلب دا خو علاج نه شو چې ته بس یو سړی ته د آرام ګولې ورکوه دې کې داسې وي د کنه نور څه علاج خو آرام ګولې ورکه چې سړی ودی او کنه چې څومره انټي ډیپریسیو میډیسین هغه استعمالي پکې هغه انرجیسیکی کنه نشي آرام ولا دوا یعنی یوازې د دې د پاره نه اپیلیپسي څومره بیماران جی جی ټیک ته پچا باندې جټکیزي راځي هغه بس دا دوه دوايانې دي او تا تم پته لګي او زوی ته به پته لګي او تر قیامت چې کوم زوی اوس شوی دا هغه ته پته لګي دا هغه دوه دوايانو او اوس خو راته چاوي او ملګری راته وی چې مارکیټ کې شارټ شي دي کنه کله چې د کم شي مانګ زیات شي دا ظالمانه بیا څه کوي شارټ شوی شارټ څه مطلب د قیمت خېجولو د لپاره بالکل بالکل الله دې رحم وکړي ډاکټر صاحب جوابونه تاسو شروع دي خدا سیده کنه تما پرې ده کنه خبره ته ملک شي مینوال ته صرف دومره کوټی وې ما چې را د 0333 917 97 90 تاسو کول روان دي که کم مرونه خويندې کنه خپل مرونه خويندې داسې چې هغه ته ایمرجنسي سوال تاسو کین منصور لګیا دي تاسو کال اټینډ کوي او موږ ته به را رسي تاسو کال کولای شئ غلطه او خپل سوال جواب کوي یا د کلینیک باره کې تاسو کا مطلب نمبر مینوال بداوي کنه چې نمبر یې سکړو بالکل کال نه اخلي ما ته په جوابونو کې بيزي یو زما سره خو د مینوالو ډیر زیات غمي کوشش کوو کنه دا یو څو مسلې د سیده ز یو ځای کوم ځکه دا یو بل سره ډیر نږدې دي لکه د کې یو مینوال تاسو کړو چې د دماغ کمزوري او دا ډیپریشن اوم دی کنه جی نو دا ټول ذهن سره تعلق ساتي اوس هوموپیتیک طریقې علاج چې کم دی کنه دا داسې دی کنه چې ډاکټر بتانه د ستا د ذهن چې کم سټیټ دی کم سوچ دی کم فکر دی داغه ستا چې کم مایند دی کنه داغه باره کې بتانه خامخا تاسو کوي ځکه چې ما ته مخکې ومي اره بیماری سره د ذهن حالات بدلیږي سوچ بدلیږي انسان ډیر تنگ شي چې تنگ لرا شي هغه چې کم دی بس بیا سوچونه بدل شي فکرونه بدل شي زیاتره خلک پکې له دا سوچونه کوي چې بس ځان مړ بالکل او چې د دې ژوندۍ نه خو هغه مرګ خدي ټیک ته خو زموږ خلکو خبرو ک ډاکټر سي ډیر زیات خلک پکې دا خبرم کوي وای چا پیسه کړی دي کنه بالکل بس وای دا سي دي چې کنه مطلب دا دی د ملک په غټو خلکو باندې څوک نه کوي تعویذونه نه کوي دا سوچ کله ما معلومات هم کله کور کې وای چې پتا چا څه کړی په عمران خان باندې چا څه ونه کړل ملک په مخ راغشته دي په اکثر لته ګوره کنه ریړې والا ولی کړي د نظر مشي کنه اوس تو ګوره بي ام دبليو والا نه لیکي نو بس هغه تورا کپڑا په سر باندې کوي کنه نو دا زموږ د سوچه پوری زموږ سوچ څنګه دی پازیټیو دی نیگیټیو دی د بل لپاره موږ سوچ څنګه ساتو خو ساتو بد ساتو دا غي مطابق پستا ذهن خکیږي او خرابيږي ټیک ته هومیوپیتیک کې به ډاکټر صاحب د مینوالو ته په داسې په بل طریقه راو کنه دا د چې کوم تاسو کوم تاسو د یقینو ساتي چې د مینوالو په لکه هم دا تاسو بالکل په ایلوپیتیک کې خو غرور خپل هم خبره وکړه چیرې خو بس 15 کالو نه دغه علاجونه یو قسم دوايان دي نشي آرام دوايان کنه اوس په هومیوپیتیک کې دا شې دی کنه دلته دا ډېر خطه پوسو کو وختي یو خبره خدای وختي چې کم دی او زنانم راغلی و ما ته وی داسې تاسو سره داسې سدوي نشته کې دي شي غوریم دا پروګرام مې چې ما ته بس سنشي راکې او فوري ریلیف راته ملو شي کنه گزاره مې وسره ضرور شي ما ته یاره دا نشم کولی کنه او دا دوکې نشم د سره کولی صاحب خبره ته کوم کنه نو دا سیده چې د اړیو بیماری یو خپل علاج لکه زه تاسو وایم د هومیوپیتیک علاج کې بیا دوه قسم دي لکه څنګه ایلوپیتیک ماته ته یو ورځ پورا ډیوایډ کړو پورا برانچونه مې ته خولیو داس د هومیوپیتیک کوم شته لکه اوس د کې ګلینډولر انډیوسر وته وي ګلینډولر انهبیټر وته وي په دې باندې با ډاکټران صاحبان پیږي تبم پیږي خدا ساده خلک به پینې پیږي کنه خو مطلب
د خبرې دا دی کنه جی. زمونږ د وی په وجود کې هر یو څیز راویښي جی ټیک ده هر یو څیز ته وی پاسه خپل جی. کار شروع کا جی صحیح ده لکه تاسو خو بوده پاسه کینا. لګه غوګونه کولاو کا کامران جی جانا جی ټیک ده نو دغه رنګ زمونږ د وی هر یو څیز راویښي پاسه خپل کار شروع کا تا باندې څه چل شوی جی دی جی ټیک ده نو چې هغه خپل کار شروع کی تا ته به ریلیف ملاویږي جی چې هغه خپل کار سو پورې نی شروع کړي هغه کې سم مسلې نو تا ته به ریلیف نه نه ملاویږي ملاوي ټیک ده بیا یو بل تپوس کړو د سینی حواله سره جی، جی. تپوس کړو نو هغه دا مو چې راز سموکینګ نه کوم بیا ماته داسې مسلې شروع جی، جی. کیږي نو یوازې دا نه چې ته سموکینګ کې جی بل څه مسله وي دته بالکل ټیک ته لکه اوس زه تا ته وایم د زړه د وجې هم خلکو ته سینې مسله شروع شي بالکل. ساه لنډه لنډه کیږي یا مطلب پسینه کې اوبو شي پیپړو کې اوبو شي هغه دوران کې هم ساه لنډه لنډه کیږي بالکل. ساه ګډه وډه کیږي بل موسمي حالاتو سره جی جی اوم داسې کیږي بیا د چا اوم داسې ساده د دوړي ځای کې کار روزګاری لکه مطلب څوک په دغه کې کار کوي د سیوته ماربل او فیکټری کې یا سیمټو فیکټری کې کار کوي ټیک ته جی جی د دوړي علاقې کې ډیر زیات دغه کار روزګاری دغه دوړه ډیره زیات تیریږي چاته مطلب د الرجی وي دا غم داسې کیږي نو ضروري نه چې یوازې یو سړی سموکینګ کوي یا سیګریټس کوي هغه ته به صرف د سینې مسلې د دې په شا باندې ډېرې وجې کیږي مطلب دا دی چې تشخیص کول لازمي دي او آو. نه پس مطلب دا دی چې کامیاب علاج کې دي بالکل بالکل خامخا کی دي شي بیا دا غې نه بعد تاسو شو د بلډ پریشر او د شوګر حواله سره جی، هم جی. تاسو شو نو زه ساده الفاظو کې دا وایم چې بلډ پریشر یو او شوګر جی دا دوه چې کوم دي خپلو کې ډېر نږدې رشتہ دار دي جی جی ټیک ته لکه 95% مریضان داسې دي چې چاته شوګر وي هغه ته بلډ پریشر هم وي جی ځکه دا شوګر یو داسې مرض دی یو داسې بیماری ده جی چې خلکو له چې کم زمونږ رګونه دي کنه جی د انساني دنه چې کم د رګونو سیستم دی دا ډیر زیات کمزوري کی جی جی هغه کې چې کم لچ کی هغه ختم شي جی جی ټیک ده نو چې لچک پکې ختم شي راتنګ شي بلډ پریشر زیات شي خو بلډ پریشر داسې نه دی چې ستا په سر باندې دل راغی یا ستا په ملا باندې دل راغی یا ستا په سترګو نظر ګډوډ شو یا پتا باندې فالج راغی یا تعالی غوسه ډیره زیاته درغه جی جی نو ستا بلډ پریشر دغه ټایم زیات دی نه بلډ پریشر دې ته زیات وي کنه چې ستا نارمل حالت کې ته کوم ژوندۍ تیرې او هغه کې 2-3 ځله ته ځان له بلډ پریشر چک کې او هغه ستا ډیر راغی نو واقعي چې ستا بلډ پریشر بیا دا نارمل نه ډیر دی بیا ته مسله شته صحیح ده بیا یو بل تاسو شو چې د جبه بارک پخېږي نو تا ته تاسو هم چې مې دا کې څه مسله شته کې نشته ما په دغه ټایم کې ما تاسو بیا چې ګوره کنه اوس دا ډاکټر شو کنه پورا ډاکټر لانی کنه خو ډاکټر بشي ډیر زره خیر خاص نه چې ته بیا ځان کلینیک کولا کې نه نو بیا به زه کوم نو مطلب میله کې بکې نه ځان ماته په دینه کوي چې کلینیک کولا چې اوس ځان ته ارجه بیا ځان ته ډاکټر وې نه ګوره انسان ته ترقی په کار ده ډاکټر سم په مخ کې تل کار دي نه ترقی आवाज په پیسو کې ده خبرې زه باغ ورس کلینیک کوم په کوم ورس چې تاسو اتوار چوټي او زه شا کلینیک کوم کولا وکړي چې راځي نه بیا به داسې کار وکړو د اتوار پر ورځ زما چوټي ویسیم زه بدله درځم مریضان والا چې کوم خانو د جبه په خېدو باره کې ټیک ته دیتا اپټس سټوماټایټس ویل شي جی جی ټیک ته دا ځان له یو بل مرض دی جی. دا یو خاص قسمه بکټیریا ده جی جی چې هغه ته کینډیډا البیکین وی کنه جی جی او دا غي د وجه چې کوم دی نه جبه پخېږي جی یا خپل پخېږي ټول خپل مو سره پخ شي اکثر له خو سپیشل جبه دا رانیسی ټیک ته او نو دا دې سره چې کوم دی اکثر له معده وسره خراب وي د چا وسره خراب وي د چا وسره نی خرابه خو داسې قسمه مسلې چې کوم دي کنه جی جی او دا دغه کې اوبو سره یا غلط خوراک سره د سره ډیر زیات کیږي ټیک ته او نو د دې علاج خو پښتو باندې شته خو مکه خبره ده ډاکټر باندې ډیپند کوي تشخیص بکول غواړي او جی پورا ډایګنوز پکول غواړي جی جی ډیر زیاته مننه جی مینوالو ونس اگین تاسو ریپیټ کو په 0333 917 97 باندې منصور لګیا د جناب تاسو کال زخلی دا د مونږ ته دومره پارچره عمر رسول کنه امین باړې نه
تپوس کړی دی، اقرا خورکی تپوس کړی دی، بنات تپوس کړی، حبیب تپوس کړی، یوسف کاکا ستاسو هم تپوس راغلو، اسد ستاسو تپوس هم راغلو. د دې مطلب دا دی چې مونږ وایو که نه مینهوالو چې یاره نمبر زمونږ آن دی 0333 917 97 90 او په هغې باندې ستاسو تپوسونه راځي لګیا دي. نو مطلب بیا مطلب هغې کې دا چې تاسو پې کال کولی شئ. بیا هم تاسو ډایل کوئ څه مسلې دپاره 0333 917 97 90 په دې باندې ستاسو کالز لګیا دي روان دي. او بله ضروري خبره دا مینهوالو چې لږه شیبه کې مونږ د 94 نه ستاسو نه بیا اجازت اخلو. نو چې د 94 نه اجازت اخلو نو بیا به مونږ مطلب دبنګ ته وړو. دبنګ ریډیو سټیشن د 94 نه یو څو تاسو راکوشئ دا څلور ته کټ کړئ نو 90 ته به راشئ 90.4 یعنی 90.4 دغه ته تاسو راشئ نو بیا به مونږ دلته یو څو لحظو کې بیا راځو. د 94 نه اجازت اخلو ډاکټر صاحب. خو زه وایم چې داسې دا یو سوال پکې د سینې ریشې والا راغلی دی. جواب تاسو یو د سینې باره کې هم کړو چې کتل به غواړي چې یاره مطلب. خو بهرحال د دې ټولو لنډ مطلب دا دی ډاکټر صاحب چې یاره دا په لوپیتک ستړي شوي دي دا مینهوال. نو خود لکه دومره غور سره پروګرام دا چې ما ورته نه تپوس کوي که نه نو د دې مطلب دا دی چې دوی په الوپیتک کې په انګریزي طریقې کار باندې خپل وس کړی دی که نه. ګوره زه به کوشش وکړو چې بیا د دې جواب په بل پروګرام کې ورکړو. داسې به وکړو ټیک ته. ځکه دا ډېر لنډه به دا وایي چې یاره تاسو هومیوپیتک علاج ضرور ټرای کړئ. یو بې ضرره علاج دی. بالکل بالکل. اوس هغه دور هم نه دی که نه چې خلکو به وي یاره هومیوپیتک ډېر سلو کار کوي. اوس خو ماشاءالله الحمدلله دنیا ډېره مخکې لاړه او خلک هم ډېر زیات پوه شول. ټیک ته. ما مینهوالو ته مخکې یو پیکج اعلان کامران جان هم ډېر تکړه ډاکټر شو. د تیز خبره دی وکړه ډاکټر صاحب شارټ کټ بس دا یو خبره کو د تیز علاج باره کې که نه. که څوک یقین نه کوي که نه چې یاره د شا کلینک یا هومیوپیتک میډیسن تیز کار نه کوي نو هغو ته مونږ وایو چې کله هم تاسو چېرته د شا کلینک وزټ کوئ که نه نو مطلب څه بیمارۍ نه علاج کوئ نو په اخره کې تلو ټایم کې یو ځلې ډاکټر صاحب ته دا ور یادوئ چې هغه د غاښ دوایي پکې واچوه. د غاښ څومره تیز درد دی. د غاښ دومره تیز درد دی که نه چې پاک سړی پاګلی. خو د شا کلینک کې یو میډیسن دی د غاښ دپاره چې هغه به ودین 2 منټ یا د دې نه په کم ټایم کې ستاسو د غاښ درد ختموي. د سکندونو په حساب سره. دغه رنګ ایپیلیپسي څومره مریضان دي که نه د هغې چې کم هغې باندې کم سیزر یا فټس راځي که نه جټکه چې پښتو کې د هغې نه جټکه د سیکنډ په حساب ختموي. لکه داسې دوایانې هم شته الحمدلله په شا کلینک او که ناسې نه چې د نورو مونږ نه یو ذمهوار. شا کلینک کې مینهوالو خیر د ننني پروګرام دغه یو خبره تاسو ته د کاپي وي چې کم مینهوال د شا کلینک نه علاج کوي بالکل نو هغو د کم سے کم دا د ایمرجنسي ټریټمنټ یعنی د غاښ میډیسن د ځان سره فری وړي. ګوره ما تا ته مخکې پروګرامونو کې هم ویلي. ګوره زه تا ته وایم که نه زه دا وایم ګوره زه مریض سره په پیسو کې د سره ګزاره نه کوم. دا ما تا ته ویلي دي پیسې زه ښه ډېرې علم چا سره دوکه نه کوم. علاج ښه کوم دا علاج ښه کوم ټیک ته. خو دا ده چې خلکو پسند نه یم چې فری کیمپ او پلان کې ښه ډېرې پیسې علم. د غاښ میډیسن چې کم دي دا مونږ پخوا نه مینهوالو ته پیکج ورکړی دی. یاره غلطۍ کې ګورې د دې خیر دی تاسو کلینیک کې تپوس هم کوو مینهوالو. بیا هم چې خالي لاړ نه شي خامخا وړئ ځکه کور کې ضرورت شي ګاونډ کې ضرورت شي د ثواب په نیت یې وړئ او تاوان یې ماته رسي. دغه د ننني پروګرام دغه ګټه شوه تاسو ته. ښه جي ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه. بس دومره یو نړۍ مننه. بیا راځم واسف په یې شکریا ادا کوم که نه هغه انتظار یو نړۍ مننه 100 کیلو وي 15 پوره پاخه دړی. زه الله دې خوشحاله ساتم. مهرباني ډېره زیاته مننه. مینهوالو ونس اګین ریپیټ کوو کوم مینهوالو چې سوالونه موږ ته راغلي دي د هغو جوابونه لږه شیبه کې درکوو. د بنګ ریډیو کې زموږ لایو پروګرام شروع کېږي. تاسو به راسره هلته راځئ. واسف به وي آر جې واسف الله به وي زموږ د پروګرام پروډیوسینګ کوي. د هغه هم ډېره زیاته مننه. واسف به ستاسو هم یو نړۍ مننه چې تاسو موږ ته دومره ټایم راکړو او مطلب دا دی موږ سره په لاین اوسېدی. پروګرام بریکېږي را بریکېږي پوره کومک تاسو موږ سره وکړو. نو د آر جې واسف ډیره زیاته مننه. ورسره مینوالو تاسو هم ډیره زیاته مننه. یو ځل بیا درته ریپیټ کوم مینوالو پتلو تلو کې د شا کلینیکل نیټورک دغه نمبر او نمبر دا د جناب چې 0333 917 97 90 باندې تاسو براه راست کالم کوئ. پروګرام کې په لایو کال کوئ. پروګرام نه هټ کر هم تاسو تماوي چې منصور تاسو کال اټینډ کوي او منصور ډیر زیات ایکسپرت دی او د شا کلینیک پخوانی اسسټنټ دی. نو مطلب هغه تاسو ته پوره ګایډلاین درکوي او موږ ته به هم را رسي. نو تاسو ټول ډیره زیاته مننه نن پروګرام کې دومره ومرسته او نیکسټ ټایم مطلب د بنګ ریډیو ته راوړو. راځي را پسې فریکوئنسي چینج کې 90.4
94.4 باندې راځي جی او تاسو ټولو یو نړۍ مننه جناب چې تاسو موږ سره پروګرام کې شامل شو. جناب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یو ځل بیا سلامونه سلامتیا دي ټول مینوالو باندې ټول اوریدونکو باندې ټول لسنر باندې جی مینوالو یو ځل بیا زموږ تاسو ملاقات روان شو جناب د دبنګ ریډیو سټیشن نه بره راست د هوا په چپو جناب کوم مینوالو کوم اوریدونکو کوم علاقو کوم کورونو محلونو جونګړو ته چرته چې زموږ आवाज رسیږي د غټولو تار چې کامران افریدي ډیر زیات هر کله وای پروګرام روغ صحت لوی نعمت جناب د تاسو روزانه باقاعده عمده کټه ماوري او جناب د خپل سټیشن نه اوري بره راست اوري په دغه پروګرام جناب روغ صحت لوی نعمت کې د صحت په حق تاسو موږ ډیر زیات زبردست معلومات درکو ایڈوانس کې معلومات درکو یعنی په غاسانه پښتو کې ورته چې کوټلي معلومات درکو تاسو په دې کې موږ سره برخه اخلي جناب او راځي په لایو کولم راځي او فرم راځي تاسو کوي په دې پروګرام کې موږ سره مرسته کوي جناب د شاه کلینیکل نیټورک مشر ډاکټر سید سیف الله شاه هومي فزیشن ګولډ میډالست او کنه جی دوی موږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي مطلب براه راست تاسو د سوالونو جوابونه ورکړي او د تیری یوې غنټې نه لګیا دي جوابونه ورکړي خه کاپی جوابونه مینوالو ته ورم کړو چې دې سټیشن نه زموږ اوس आवाज اونر شو نو د ټولو نه اول خو جناب د دبنګ ریډیو سټیشن چې څومره منیجمنت د غوډه زیات مننه سپیشل تhanks د اسد کاکا خیل ار جی اسد وای تاسو ډیر زیات مننه جناب د لینک را کولو مننه کو جی
خجی ډاکټر سی ونس اگین ډاکټر سی سره تاسو ملاقات کو جی خدای نه مخکې تاسو د رابطې نمبر وای مینوال چې کم مینوال کال کول غواړي نو جناب کال د پاره نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 917 97 ډیر زیات آسان نمبر دی 0333 917 97 90 په دغه نمبر باندې بس تاسو کالز براه راست خلو براه راست بس تاسو تاسو جوابونه درکو څوک هم چې تاسو کوي جناب بالکل ډاډه راځي ډاکټر سی السلام علیکم وعلیکم السلام زه تا نه یو تاسو کوم ایله یو رانه کې یو دنه کوم ما بیا خو ډیر خوش قسمت یم نه دوه دنه کوم وای تابعدار پهله دا کامران جان څنګه هغه زړه خبره چې دا سي تک توري ما چې تاسو مکو نه تا چې دا اوس کریمو لګول کنه د سپینېدو د پاره نو تا خو سکنی نه دا ولې لګول دا کتا سماته میډیسن را کولې د سپینېدو نو ما به ولې دا کریمان لګولې نه د وختو سپینېدو د پاره ودرکم دا کار چې تور شي نه چې سپین شي مړه الله دې ما پیو کې خاص څنګه حالات واقعیت خیر ډاکټر صاحب الحمدلله شکر الحمدلله دا وخت زما او आवाज د دبنګ ریډیو سټیشن پترو باندې جناب په هوا په چپو باندې په مختلفو برخو کې د خیبر پختونخوا اٹک او بلکې د پنجاب هم ځنې برخو تزي پنجاب ول ځینو برخو نه زمونږ یې رزق کیږي او د انټرېسټینګ خبره دا چې د پنجاب لاهور پنډۍ خوشاب دغه علاقو ډیر زیات مریضان شاکل کلینیک ترازی یو ورځ ودا سکو چې د سټیشن نه بدوي ته خپل ریپورتس وړاندې کو د مریضانو چې دوی یقینو شي چا واقعي چې دغه علاقو خلک کم راضي او د شا کلینیک نه علاج کوي هو بهترین هومیوپیتیک علاج کوي بالکل دا خبره کې بالکل شک نشته جی دا سیده یوازې مونږ له لند په خبر علاقې نه راځي جی زمون خو مریضان ټول چې څومره دي مینوال چې څومره دي هغه ټول د لری دي چې لکه داسې خلک پکې دي چې هغه کله راځي نو شپې په لار باندې راځي بالکل او هغه د پاره د مانسيري کلینیک ته کنه لکه مونږ د پاره سپیشلی وته دا تکلیف کړي چې تاسو د راتک نه بچي دور اپتا د علاقو نه بچي کوم مانسيرا دا کته مرګرا دا ک بونیر دی او بونیر هم مونږه اومدې د پاره د کړي د خلکو دا شیر کرای نه لګي کرای نه لګي ټایم نه لګي اومدغه رنگ کوارت کې چې دی دا ټول کلینیکونه مونږ اومدې وجه د پاره کولو کړي چې خلکو ته اسانتیا وي ډیر زیات مینوال وای چې په ثوابي کې شا کلینیک تاسو برانچ دی مونږ خو ته ویلی مو چې نو خو د ریډیو سټیشن نو وتوای چې په ثوابي کې زمونږ برانچ نشته مین برانچ په خبر خار کې ګلبهار تانه ته بالکل مخامخ ته او درابطي نمبر ډیر آسان دی 0333 917 97 90 بالکل جی بالکل همدا سیده کنه پښتو کې وای پښتو کې 033 نه 0 ته پښتو کې سوې اخه سمړې خالی دی کای سم نه دی پته سم نه ایسنه ایوب افریدیم ډیر زیات غوګه چولې د زما استاد خبرو ته خو زه د مینوالو ته یو ځل بیا ریپیټ کوم جناب مینوالو ډاکټر سید سیف الله شاه هومي فزیشن ګولډ میډالیست موږ سره شامل دی په پروګرام کې ناس تر سره هومیوپیتیک قابل ترین ډاکټر دی جناب او د شاه کلینیکل نیټورک مشر ډاکټر دی یعنی ک کوټ کې شاه کلینیک دی ک مانسيره کې شاه کلینیک دی ک بونیر کې دی ک تیمرګره کې دی ک پیښور کې دی اورال مطلب د مشرې سیره د دوی په سر ده اور جناب د دوی نه خدمات ترلاسه کوي ډے نایټ دنیا مریضان زی راضي او خاص کر هغه مریضان ضرور د شا کلینیک انتخاب کوي کم چې د زندنو د زړو یعنی د کرونیک مسلو سره مخي او ډیر زیات علاجونه کړي ډیر زیات بعضې پکې داسې مریضان راشي چې هغه 15 شپږ اپریشن هم کړي اوس هم یو سوال راغلی دلته د رسولې باره کې کنه او اسد نومې دی غالبا اسد نومه اسد به تمونګه برین ټیومر وته برین ټیومر اپریشن هم کړی دی بیا ناکام شي او اخره کې راسي شا کلینیک ته او شا کلینیک کې مونږ وتوای جناب چې په شا کلینیک کې د چا سرجری یا اپریشن نه کیږي بالکل بلکې یو داسې میډیسن فارموله ورته ورکړی کیږي جناب چې هغه سره د هغه صحت بالکل ریډی شي نن مې چا ته پرې دی کنه او تاسو یو ګټو کې او منصور وای چې لایف کالر مونږ ډیر زیات راځي نو منصور نه یو سو لایف کالر به تیروالو بیا مطلب ګورو چې یو سو مونږ سره مخکې نه دومره سوالونه راغلي دي خجی مینوالو د شا کلینیکل نیټورک دغه پروګرام کې بیا تاسو ته هر کله وایو کم مینوال چې لایف کال کول غواړي ست تاسو کول غواړي نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 917 97 90 په دې نمبر باندې تاسو کال کوئ او په دغه نمبر تاسو مونږ سره رابطه کوئ یو ځل بیا ریپیټ کوم 0333 917 97 90 دا د شا کلینیکل نیټورک هیلپ لاین نمبر دی په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولای شئ جی
د شا کلینیکل نیټورک مین برانچ پیښور ښار کې دی، ګلبهار تاڼې ته بالکل مخامخ دی. او دینه علاوه جناب په کوهاټ کې انګو پاټک امان مارکیټ کې دی. دینه علاوه جناب په مانسیره کې مانسیره کالج دی، کالج ته دورا ورته وایي، دوه لارې هلته په اوږی روډ باندې د شا کلینیک یو بهترین برانچ موجود دی جی. دینه علاوه هغه مینوال چې کم مینوال په دیر تیمرګر کې او زمونږ اواز اوري نو جناب یا د مالاکنډ د کوم سیمو دي نو هلته هم حال بایپاس ملي ډاک سره خوا کې هم زمونږ د یعنی د شا کلینیک بهترین برانچ موجود دی. او کم مینوال چې بونیر سره تعلق ساتي، پیر بابا سره تعلق ساتي، لنډه دا چې شاته بونیر نږدو دی نو جناب په سواړی بازار کې بهترین هومیوپیتیک کلینیک موجود دی د شا کلینیک. هلته تاسو یو بهترین علاج ترلاسه کولی شئ. یا د دیوی مینوال کلینیکونو کې به د شا کلینیک بهترین میډیسن تاسو ته ملاویږي او مکه فارموله به درته ملاویږي، کومه چې په پیښور ښار یعنی ګلبهار تاڼې ته مخامخ په مین هیډ اپس کې یعنی کلینیک کې چې کوم علاج تاسو ته درکول کېږي. هسې نه چې تاسو دا وایي چې په هغه کلینیک کې ګنې جدا فارمولې دي، په دې کې جدا دي. ډاکټر صاحب داسې ده که نه؟ بالکل همدا خبره ده، بالکل ټیک وکړه. خو داسې ده چې هغلته هر یو خپل ډاکټر ناست دي جی صحیح ده، چې کوم الحمدلله ویل ټرینډ دي. بل غټه خبره پکې دا ده چې ټول مونږ فیملی ممبر یو، باری کس زمونږ په کلینیکونو کې یوم نشته. تر دې پورې چې زمونږ په کلینیک کې کم وړوکې سټاف ولینی جی کاغه د صفوي والا ولینی اب زمونږ د کور کسي باری کس مونږ سره نشته. بالکل مونږ الحمدلله ټول A to Z ټول خپل یو کنه په کلینیکونو کې نور کلینیکونه دي که پېښور کلینیک ته که پاغه کې بیا وړوکې سټاف ته او که غټ سټاف ته او که ډاکټران دي او که فارمیسي والے دي ټوټل د خپل کور کسان ټوټل پکې د کور کسان یو. زه کوشش کوم چې اسد بای جواب ورکو د برین ټیومر باره کې تاسو کړو چې ما اپریشن کړی دی، اوس ما ته ډېرې زیاتې مسلې شروع شوې دي. نو کله خوخه یغله به وړو کې شانتي جواب ورکو. او زه هم کله خوخه وی چې وړو کې شانتي کالم پکې واخلو نه پهله به جواب ورکو. خزه مینوالو ته وایي چې تاسو ټرای کوئ په 0333 917 97 باندې تاسو ټرای کوئ. لایف کال به مو سره خلو او د لایف کال سره تاسو مخکې نه دومره سوالونه راغلي په دې نمبر باندې، دومره تاسوونه راغلي دي منصور دا لیست ماته لګ راکه، دومره ډیر پکې راغلي چې کله کله وته مونږ ورخطا شو چې دې سره به کوسه. خو ځه اسد به څه پرابلم دی ډاکټر صاحب؟ هغه دا دغه کړو چې ما سرجری کړې ده د برین ټیومر، اوس ما ته ډېر زیات کمپلیکیشن شروع شوي دي. کله مې خوله کار پرېږدي، کله لور باډي چې کوم د هغه کار پرېږدي انوالنټري شي که نه د قابونه بار شي پیغم پې نه ټیک ته. نو داسې ده چې څومره د ټیومر مسلې دي که نه، څومره د غوټو مسلې دي، څومره د ټیومر مسلې دي که نه، نو دې کې خلک اپریشن وکړي. خو د اپریشن حوالې سره زه تاته دا یو خبره په ګوته کومه غوږونه دې کولاو دي چې لکه اپریشن د غوټه داسې څیز دی لکه یو بوټی. اوس بوټی تا کټ که خو د هغه جړلی خو ته نشي راویستی، هغه ته نشي کټ کولی. بالکل ټیک ده. نو دغه جړلی چې کوم دي دا د ستا د را روان وخت لپاره ډېر زیات نقصان دی وي چې یو غوټی هغه بیا دوه شي چې دوه وي څلور شي. خو که دغه جړلی والا هم پسې چل ختمي کړي ټیک ده نو هغه به تا ته ډېر زیات نقصانونه جوړ کړي، ډېر بې نهته. لکه اوس برین شو یا سپاینل کارډ شو، دا داسې څیز دی چې دا یو ځل ډیمیج چې دا واپس کېږي نه، دا ایرریورسیبل بیا څیزونه ټیک ده. او دا ټوټل ستا د باډي چې څومره کنټرول دی هغې سره تعلق ساتي. ستا د سوچ ته څه کې څه نه کې د هغې مطابق دا دماغ چې کوم دی دا زمونږ وجود کنټرول ساتي. اوس چې هغې ته کم د نروي سیسټم کم رګونی هغه کټ شي یا ډیمیج شي یا د هغې پورشن خراب شي نو بیا خو ممکنه نه چې ستا هغه اعضا بیا ټیک کار وکړي. او دا ټوټل لکه د دې کریډټ ټوټل سرجری ته ځي، اپریشن ته ځي. مطلب دا دی چې اسې هم سر یا دماغ یو ډیر زیات حساس ځای دی که نه؟ بالکل. او ما په خیال ډیر په اسانه ډاکټران د دې سرجری ته غاړه هم نږدي ځکه چې دا څه د ټوکو کیسه نی
پدې کې مطلب ډو اینډ ډای ولا صورتحال بالکل نه ټول ډاکټران داسي چې هغه کله اپریشن کوي هغه مریض چې کوم مورثه وي یا د مریض نه په خپل سیګنیچر لري چې را دې کې ته لکه بلې دنیا ته تللی شي نه نو ما نه خو د سخت نه واغسته ما یو ځل سرجري کوله بس غب شپ را سره لګولو د پوزو لایره سره راوړلو بس بیا خیر تاسو خیر ماته نه د سنه ځان بیغه مکو هغه تاسو ځال نه نه شغورات الیکشن دی هغه تاسو ځال نه ما په فیسبوک باندې بلا مینوال مونږ ته مطلب دا د سوالونو را لګي ډاکټر صاحب انټرېسټینګ یو سوال پکې راغلی د قد باره کې چیرې د قد د پاره تاسو سم میډیسن خو چیرې هغه سره قد سیوا کیږي کنه ٹھیک تا نو بالکل پارس کور په هومیوپیتیک کې د دې علاج نو ما ډاکټر صاحب بدل ګور میډیسن خو آنلاین چاتم نشو خورې کنه ځکه هومیوپیتیک دوايانې داسې دي چې دا ملټي فنکشنل کنه لکه مطلب یو دوی په ډیرو سيزونو کې کار کوي ټیک تا خدا دا چې دا زموږ مایند په کنټرول کې ساتي جی صحیح ده نو لکه دا سي آنلاین مونږ چاته دوی نشو خولې تر دې پورې چې مونږ چاله دوی ورکو کنه نو په پیډ باندې ته مونږ په کوډ جی کلوز لیکو کنه چې لکه مطلب د مریض ته د دې خبره پته اونې لګي چې را دا سدي ځکه زمونږ دوايانې د ار ډاکټر د خپل سوچ مطابق ما ته وختي ویلي دي نورو پروګرامونو کې مې ته ویلي دي چې د ار یو مریض د پاره ډاکټر څنګه سلیکشن کوي په کومه طریقه کوي د مرض د پاره څنګه سلیکشن کوي دا ډاکټر پورې ډیپند دی په دې باندې موږ څوک بلیم کولی نشو چې راته د پاره غلطه دوی ورکړه ده بیا د دې پورې دا چې لکه مریض ته څومره ریلیف ملو شو جی هغه کم حدا پورې ټیک شو صحیح ده نو د قد چې څومره لکه ټریټمنټ یا قد ولې نه غټیږي ټیک ده یو خدای سی وی کنه جینیټیکلی مور پلار د خلکو واړي جی فیملی لکه ټوټل دغه قد چې څومري دغه مطابقي یو نیم داسي کنه دغه په وجود کې څه بیګاړي جی لکه مطلب هارمونل امبیلنسي جی د قد چې څومره مسلې دا ټول گروث هارمون سره تعلق ساتي جی ټیک ته او چې دغه د چا دغه کې ډیسټربنسي او هغه په سوجه باندې خرابي نو بیا د تدقد مسله پیدا کیدی شي ډیر زیات مننه امید دي چې دغه رجحان ته جواب ملاوي شي بلکې ډیرو مینوالو پړه کې چې کومه داسې خبره و ناغه ته جواب ملاوي جی مینوالو 0333 917 97 90 0333 او 917 917 او په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته کال کولای شئ لګیا دي جناب تاسو لایو کال رپټ لګیا دي او موږ سره هیلپ کوي جناب منصور سره خوا کې ایوب افریدی مناسته او ما سره په خوا کې ناسته جناب ډاکټر سید سیف الله شاه هومي فزیشن ګولډ میډالست ور سره تاسو د مخ کې نراغلو سوالونو جوابونه هم درکو د دبنګ ریډیو سټیشن چې څومره مینوال دا وخت زموږ غوړي نو هغه هم ډیره زیاته مننه کو شکریا د کو ورتوای چې کتا ستاسو د صحت مبارک کې مسلې ستاسو کول غواړي س بیماری باره کې تاسو کول غواړي د شا کلینیک باره کې تاسو کول غواړي هومیوپیتیک باره کې تاسو کول غواړي نو راځي جی تاسو کولای شئ په 0333 917 97 90 باندې د خشکۍ باره کې یو سوال راغلو او دلته د ټول بدن د خشکېدو سوال بل امین رور جان را لګل دي باډي والا که زمونږ غوړي چیرې دا خشکی نو د ټول بدن خشکی یا د ویختو خشکی دا یو سیز دی که جدا جدا دي ډاکټر صاحب ګوره دا ټولې بیماری چې کوم دي دا سرمنې سره تعلق ساتي د نمخ کې پروګرام کې یو مریض وغه چې کوم سپونی یاد کنه جی اگزیما چې څه ویلی شي دا غي باره کې تاسو کو دا ټول مسلې چې کوم دي کنه دا سرمنې سره تعلق ساتي د بازي نیم خلکو پلاسونی وي د بازي نیم خلکو په خېټي پملاوي صرف پخپوي ټیک تا یا د باج نیم خلکو تابه کتلی په ګیره کې وي د زیات خلکو د زیات در خلکو داسي چې دغه په صرف سر کې وي خدا د دې قسمونی کنه یو نیم داسي وی کنه لکه عام روټین کې مونږ خلکو ته څنګه خوش کی کنه لکه په یخنه کې وي په ګرمه کې ني دا خو نارمل سیز دي کنه یو نیم داسي وی کنه چې داغه د خشکه هغه د نورونه مختلفي جی صحیح ده لکه مطلب سپونی ټایپی یا پکې خارخي ډیر زیات یا غزه اوګری دا غینه اوبروزی ټیک تا یا اوګری دا غینه وینه روزی غزه پلسیږي ټاکه کیږي یا داسې خشکی وي په سر کې چې دا غینه بیا هغه ټاکه جوړ شي دا غینه وختوزی
جی جی ټیک ته کتلی به ډیر زیات بالکل، خلک به بالکل. کتلی ځکه ته خو هم ډاکټر یې کنه بالکل بالکل شک پکې نشته. ها او- بیا داسې ټاکې پکې ومي چې هغه ته کې سری وي جی جی کتلی به دي کنه جی جی او سری وي داسې ډبر ډبر پوټي کې کوي غورځي جی. یا پیپ پکې جوړیږي ټیک ته جی جی نو د خشکې بلا قسمونه دي بلا قسمونه بلا قسمونه دي کنه او دا ټول تعلق سرمنې سره ساتي سرمنې خو د سره دې یو خاص قسمه وایرسي په وجود کې جی جی یو خاص قسمه جراثیمي په وجود کې جی 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 چې هغه کله په وجود کې سو پوری وي تا ته به دا مسئلې وي مطلب د بره نه کې پرته هر څومره کوشش وکړي خو اصل سیز دا دی چې بدن کې دننه ایشو پرته دننه ده. ایشو پرته لکه زیاتره خلک داسې د دې د بره دپاره چې کوم دی نو ملهم استعمالي یا تیل یا شیمپان وغیره هر څه چې استعمالي دا غلطه کوي جی ځکه ما ته مخکې پروګرامونو کې هم ویلي دي یو کوټه ده په هغې کې ګن پروت دی جی ټیک ده ډیران پکې پروت دی جی اوس د دې دوه قسمه حل دی جی جی یو خدای چې ته یو څادر راوالې او بره یې پې واچې پناه کې پټ پناه کې پټې کې جی جی یو دا چې تا هغه ګن په تیلې کې واچې او بار یې غورځې بار دې کې ستا کم یو خوښ دی بالکل بالکل همداسې ده جی. ټیک ده مطلب دا دی چې پراپر علاج پکار دی. زیاتره مونږ د شا کلینیک او د هومیوپیتیک علاجونو باره کې کتلی دي خاص کر د دې کې یو بل سوالم راغلی دی یو اقرا خورکې د عمر 14 کاله صرف په لاسونو یې خارخ راځي کنه ما ته وختي ومې کنه دې کې مختلف مختلف زه ما دې ټولو ته وکته ما وی چې داسې جواب ولور کو چې ټول ته په خپل پته ولګي چې یاره ما ته دا مسله لکه زموږ د پروګرام مطلب عمده دی کنه چې خلکو ته اویرنس ورسی اوس لکه خبره یو بیماری باندې او کلیاسو باندې کې یو خبره ده ټیک ده او نو داسې ده چې د خارخ بیا یو ځل ته ویم د دې مختلف اقسام دي یا د خشکې د دې مختلف اقسام دي ټیک ته اوس ما داسې خلک هم لیدلي دي چې د مټۍ ګوتې عمره ډبر ډبر خشکي په هغې کې وي او دومره ډېرې چې لکه مطلب هغه هسې ویښته وڅنډي نو هغه په دې اولو باندې او داسې ترې راجوړېږي ته به یې جوړه وړه دې پې ور واچول ټیک ته اوس دا نارمل ني دا بیماري وي خو ما چې دغه کس نه تپوس کوم ته د لپاره څه علاج کوي بس پلانکي غالبا هغه هم داسې یو غرمر یاده واغلته زه مستنې منې ورته وامه سټیراید ولې استعمالوم ټیک ته او نو لکه دا ډېر زیات نقصاني وي بیا دا را روان وخت لپاره نقصاني وي اوس لکه یو کس په فیشن سو کې او یو کس په ویښتو سو کې او یو کس په پرنګ سو کې اوس ته دا د تک تورې خو لکه د صحت ته روغ دی نو بس شکر دی ښکلې ښکارم زما د ښایست مطلب تاسې پسخېږي داسې نه ده ډاکټر صاحب ښه جي مینهوالو 0333 917 97 باندې جناب موږ سره لګیا دی اسسټنټ منصور خان او هغه سره مطلب هیلپ کوي کالز راته راکوي او سرور سره کالز راکوي بلا شي لایف کال مونږ مخکې پروګرام کې دینه مخکې بل ریډیو باندې مونږ لایف پروګرام په هغه کې مونږ واغستل نو مطلب درکو د جوابونه کو تاسو پټ پټ لګیا اوس جناب 0333 917 97 دا ګوري مینوالو د شا کلینیکل نیټورک هیلپ لاین نمبر دی په دې نمبر باندې تاسو 24 غنټه مطلب کال کولای شي منصور کلینیک باره کې معلومات اخلي یا مطلب کوارډ باره کې یا د پیښور کلینیک باره کې تمرګر باره کې یا مطلب د پیر بابا یا د ګر چاپیر علاقو خلک کم چې بونیر تلند دي د بونیر په حق لبانه تاسو چې کوم کې د شا کلینیکل نیټورک برانچونه دي ثوابای کې زمونږ برانچ نشته ون سګین ریپیټ کو چې درته په نور پروګرامونو کې چې ثوابای کې شا کلینیک برانچ دی یا د شا کلینیک رشتہ داري وغیرہ وغیرہ د غلط فهمي د نو دغه نشته دي جی مینوالو پیښور کې مین برانچ دی او پیښور نه به تاسو علاجونه حاصلوي سید سیف الله شاه هومیو فزیشن ګولډ میډالیست را سره موجود دی جی او د سیف الله شاه صاحب تاسو ځکه اکثر په جنګلو کې دا یو خبره بار کوم چې سیف الله شاه صاحب هومیوپیتیک ډاکټر هم دی او الوپیتیک یعنی د انګریزي طریقې کار نه هم ماهر دی جناب ډیګری د نه یادو مې په نظر کوي چې تا د دومره ډیګریانې څه د پاره کولې ولې د کولې خو بهرحال لنډه خبره ده زما د ډیګرو نه سوځي مطلب مې دا و ډاکټر سي چې اوس دا یو سوال دی کنه چې تاسو مطلب الوپیتیک ډاکټر هم یې انګریزي ډاکټر الحمدلله او هومیوپیتیک کوم د هومیوپیتیک پیشه تاسو ولې اپناو کړه یاره ډیر خطرناک تاسو ته او کنه اسی زه ته یو خبره جی جی چې ډیګری زما یو حسن ستاوي نو بیا او دې کې دا د حسن راز دی او دغه راز به مینوالو تخکاره کو اکثر به تاسو کتلی چې کلم کلینیک تراشم شا کلینیک تراشم پیښور برانچ تراشم
نو زه ډایرکټ اول سلام په فارمیسي اچوم کنه کوم چې میډیکل سٹور دی هغه نه ستا خپل ضرورت دی کنه هغه نه زه د خایست غنی چونی چې کوم میډیسن دی هغه تغلی شانت راواله خپل لپټاپ ولا بیگ کې واچوم کنه کله مې سو کوی نیو کله مې سو کو نیو خو بهرال مطلب د خایست راز هم نه د اخر ازل باندې مالی دلې وته له د ډاکټر کلمه ته خکتل هغه په لار یې شل خلکو اکثر د زدي کې شک نشته مینوالو ته زویم جناب چې د شا کلینیک میډیسن چې کوم دی هغه به ضرر دي او د شا کلینیک چې څومره هم ورکرز دي ډاکټر سیف دی د دوه په کورونو کې تاسو وګوره ټول مریضان به همدغه د شا کلینیک میډیکل استعمالي او د مزي خبره ده چې زه به ذات خود او زما سره ریلیټډ زما چې کوم کولیګ ار جی دی سټیشن باندې کنه د 94 خبره کو هغه ټول ګوره هم د شا کلینیک میډیسن استعمالي او خا زبردست استعمالي او ایونت سیدولا سے پورې هغه زمونږ مولانا صاحب دی هغه هم د شا کلینیک میډیسن استعمالي د دې مطلب دا دی چې د شا کلینیک میډیسن چې کوم دی دا به ضرر دي او ډیر زیات زبردست دي بالکل تا وختي تاسو کې چې د الونه هم یو تاسو څنګه را دا سیدا زمون ټول فیملی ممبر یوازې هوموپاتیک ډاکټران نه دي ټول الوپاتیک هم دي د دې ته تم پته لګي جی بالکل لکه زما والد صاحب د الله وبخي او هغه چې کوم دی الوپاتیک ډاکټرو جی ټیک تا او زما نیکه چې کوم دی هغه بیا داسې زما رور چې کوم دی ډاکټر وصال پیژنم هغه چې کوم پته مرګره کی وی یا ډاکټر نعیم صاحب شو یعقوب صاحب شو جاوید صاحب شو دا ټول الوپاتیک ډاکټران هم دي جی صحیح ده خو مونږ هوموپاتیک ولې خګنو جی د دې په شا باندې یو ډیره غټه وجه ده او دا غي مین وجوهات د دي کنه چې مونږ دوانو نه خبر یو چې کم خد او کم خراب دي جی ټیک تا نو مونږ پروګرام کې اکثر لم دا خبره کوو یا مریض تم دا خبره کوو چې لکه دا شارټ ټایم د لپاره ایمرجنسي ټریټمنټ د لپاره الوپاتیک یو بیسټ دی جی ټیک تا خو هغه په هغه کې او زتا ته په هوموپاتیک یو فرق هغه دا دی کنه جی چې یو وی کیوریبل ټریټمنټ یو وی تھراپیوټیکل ټریټمنټ جی ټیک تا یو ایمرجنسي ټریټمنټ یو وی ته چې وسره پورا مطلب ته وسره مکمل ټیک شي لکه اوس وانس اگین زتا ته بیا وایم کنه جی چا کې د وټامین کمی دی جی ټیک تا هغه لته هغه وټامین یا مطلب د هورمونو کمی دی چا کې جی ټیک تا لکه اوس مې هغه کې ټیسټوسټيرون هورمون کم دی تاغه ته تھراپیو کې جی هغه لته سټیراید ورکې ټیسټوسټيرون وته خوږي په انجکټیبل یا مطلب ټابلیټ فارم کې ولته ورکې دا غي خپل نمونه هغه ځتنال ټیک تا هغه ولته ورکې دا د تھراپی شو دا د ټریټمنټ نشو یو علاج داسي چې هغه ته مطلب وجود کې خپل داغه چې په سوجه باندې د ټیسټوسټيرون هورمون کم دي هغه وته برابر کې په علاج باندې ټیک تا هغه وجوهات ولا ختم کې جی یو دغه شی شو اوس هوموپاتیک چې کوم دی دا کیوریبل دی جی ټیک تا دا وستا وجوهات ختمي بیا وستا مسله په خپل ختميږي جی نو فارشا ټایم د پاره چې کوم دی الوپاتیک ډیر خدي جی لکه مطلب چې اکسیډنټ وکړو جی یا مطلب چا فریکچر شو اډو کې مات شو د چتره پرې وته سبل څه چل او شو کنه ټیک تا ټراما وغیرہ شو هغه کې خو الوپاتیک واقعي د چ ډیر زبردست دی ټیک تا خو د پورا علاج د پاره نه جی د پورا علاج د پاره نه مطلب هومیوپیتیک چې دی دا یو بنیادی علاج دی د یو مسلې بیخ ترسي او د بیخ مطلب د جوړه ختمي کنه خو د ډاکټر پورې ده د کوم دوه قسم دي جی یو داسي کنه چې ته سیمټم ختمه جی ځکه زموږ زیاتره مرګري چې کوم دي ډاکټران صاحبان اغي د سیمټم علاج کوي کنه نو یو داسي هغه سیمټم ختمولي کنه نو او یو داسي وی کنه جوړه بنیاد ختمولي جی لکه وزتا ته ما یو کسته هغه ته خپل تروي وبرازي جی ټیک تا او مطلب پسینه باندې درد راځي شاته پملا باندې دردي اوس تل د داس د وی ورکه چې د خپل تروي وبراتل دام بنشي پسینه باندې دردم بنشي پملا باندې دردوم بنشي
یو دا شو جی جی یو ته د معلوماتو کې چېرې دته دا مسله ولې شروع شوې ده جی جی او هغه بنیادی علاج هغې له وکړي او مسله ولا ختمه کړي او بیا دا سیمټم ختم شي بالکل دوه قسمه خبرې شوې ټیک ده نو په دې کې داسې علاجونه شته په هوموپیتیک کې چې یو سیمټم ختمي یو بنیاد ختمي خو مکه خبرې له بیا راځو دا ډاکټره پورې ده چې دې مرض ته په کم نظر باندې ګوري جی جی او دله به دې د وی څنګه ورکوي او د دوی سلیکشن به ول څنګه کوي ډیره زیاته مننه جی مینوالو ډاکټر صاحب ډیر زیات ډیټیل سره دا خبره تاسو ته وکړي او دا خبره اصل کې حقیقت کې د دې فائدہ هم تاسو ته هو که تاسو په سوچ وکړو جی چې د هومیوپیتیک یا د شا کلینیک چې کوم علاج دی مینوالو د دې ساید افیکټ نشته مطلب تاسو به ان شاء الله اول خو به تاسو ته کمپلیټ د مسلې حل راوباسي تاسو به مکمل ټیک ټاک کېږئ او که داسې اونم شي که نه نو تاسو ته به نور نقصان نه رسي کم سے کم ستاسو صحت به برقراري اکثر داسې کېږي که نه په ایلوپیتیک سایډ باندې چې مطلب ته د یو مرض دپاره میډیسن خورې نو هغه د زیات میډیسن د وجې تا ته دومره ساید افیکټ وشي چې په نورو مسلو سره بالکل خامخا لکه ګوره اوس د ایلوپیتیک دوايانو کې ډېر یو زبردست کار دی هغې هر یوې دوي سره لیکلي ښه صفا که نه چې دا د پلانکې ساید افیکټ دا د نقصانات دي ټیک ده خو هغه علي چې لانګ ټرم د پاري اوس میاشت کې خو چاته سوي نه اوس چې ته کله 2-3 میاشتې یو دوی استعمال کې بیا به ته پته ولګي چې اسې رسو پخېږي بالکل همداسې ده او بیا د هغې نه بعد چې بیا یو سړی یې کال استعمال کړي یا مطلب اوس دا یو کسو چې هغه وی یاره ما 10 کاله استعمال کړی ده دوی او لکه دا تاسو مو کوی د دوايانو ساید افیکټ سي جی ټیک ده نو د هر یوې دوی یو خپل ساید افیکټ دي جی جی ټیک ده اوس چې کوم سټیراید دي د هغې به خپل ساید افیکټ دي چې کوم انټي وایرل دي د هغې به خپلي چې کوم انټي فنګل دي د هغې به خپلي چې کوم انټي بیکټیریل دي د هغې به خپلي او چې څومره د انفلیمیشن دپاره انفیکشن دپاره خپلې دوايانې استعمالیږي د هر یو څیز به خپل ساید افیکټ دي خو د ټولو دوايانو یو کمباین چې کوم ساید افیکټ دی که نه هغه 3 دي جی جی یو معده یو ګردې یو جګر دا 3 سیزونه خو په هر یو سیز کې شته او بیا انټرسټینګ خبره دا ډاکټر صاحب ډیر خلک خو د ځانه لګیایي دوايانې خوري لکه پرون پروګرام کې یو کس وی یاره وی زه ملټي ویټامین چې کوم ټابلیټ دی هغه استعمالوم نه طاقت او د ډیر خلک وی د طاقت والا خسیس دی واخله کنه نه ګوره ما ته مخکې ویلي دي استا خبره چې ډیر شي اکلیواله علاقو زخر شي ګنډیر شي کنه اکلیواله علاقو کې بیگانه ډاکټر ته ورشي کنه ډاکټر صاحب هغه سرستن پکې واچو کنه او لکه به دوی ته د سرستن نه دا اندازه لګي چې دا د طاقت سیز دی او دا به تاسو صحت ګوره داسې کار دی چې کومې دوايانې مونږ ته په انجکشن کې ملاویږي دا په ټابلیټ فارم کې موجود دي خو لکه چې کوم لکه اوس د ټابلیټ چې کوم ګولۍ دي د دې چې اوس د 50 روپو نقصان دي د انجکشن د سیرنج د ستنې د دې به د 100 روپو نقصان 100 روپو خامخا رګ دي سورې شي بالکل بیا رګ یوازې نه کنه د کې تا به ډېر خلک کتلي هغه چې کوم د مسل والا کوم د غوښې والا کم ستنې وي جی جی هغه خو چې نګړه وړه شو نو هغه ځای د ټول خراب شو لاړو یا پکې غوټه جوړیږي د غوټې نه بعد به یا ته د هغې اپریشن به کې لر کې به ځان نه یا به هغه ځای څخه کېږي لویه کنده به پکې جوړیږي دا زما پروګرام به ډېر مینوال اوري او داسې قسمه وقوعې به ډېرو خلکو سره شوي وي چې ما کوم اوسوي چې ستنه اړیکه د ستنې سره زه خراب شوم ټیک ده نو د دغه هغه بیا د هارمون تراپي چې څومره دي لکه سټیراید چې څومره دي د دې بیا ځان له یو خپل نقصاني او په هغې کې یو کمباین چې کوم نقصان دی هغه هارټ اټیک کارډیک فیلور چې کوم څومره مسلې دي د زړه چې څومره مسلې دي دا خو په هر یو سټیراید کې وي بالکل نو دغه خو ستا د دوايانو نقصانات شو ټیک ده نو همغه خبر له بیا راځم چې د ضرورت وخت کې یا ایمرجنسي ټریټمنټ بالکل کولی شي ټیک ته څه ګناه خو لانګ ټرم کوشش کوئ لانګ ټرم نشي کولی چې دا بیا ډېر نقصانونه لري ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوو خوشحاله اوسئ د یو څو ملګرو تپوسونه دا دي ما ته مخې ته پراته دي منصور ته راغلي و دغه کال زه په 0333 917 97 یعنی د شا کلینیکل نیټورک په دغه هیلپ لاین نمبر باندې اور خو داسې چلو کوو چې ډاکټر صاحب ورکوټې شانتې دمالو خوښه ده
2 ګوټه مینوال بسوي 2 ګوټه د مالو مینوال به مو چیرې 2 ګوټه د مې پکې چې د نور راولې ده کنه دنیا بالکل دا جګډک پروت دی زور زپه خجی مینوالو د شاه کلینیکل نیټورک دغه پروګرام روغ صحت لوی نعمت او جناب په دغه پروګرام کې زموږ استاد ملګرتیا روانه ده را سره موجود دی جناب ډاکټر سید سیف الله شاه هومي فزیشن ګولډ میډالیست او جناب تاسو در سوالونو جوابونه درکو د صحت په حق لباندې تاسو ډیر زیات معلومات درکو او کال دا څوک ډیر زیات مینوال ماته وی چې لایف کال پکې راواله خدمه نه پس کوشش کوو چې تاسو سملګری لایف کو او موږ ته مخکې نه ډیر زیات سوالونه موجود نو ځکه موږ لکه د لایف نه په ډډه شول تاسو ډیر زیات مننه کو د مینه پس بیا راځو شاه کلینیکل نیټورک هغه ټول مینوال کم چې د بیلابیلو مرزونو سره تر مخ دي او تر اوسه پورې ډیر زیات علاجونه کړي دي یو ډاکټر یو هسپتال او یو کلینیک ترې نه دی پاتې شوی او ناامیده شوي دي نو جناب ناامیده کېږي ما یو ځل او آخري ځل د شاه کلینیکل نیټورک انتخاب ضرور وکړئ مونږ ته پوره امید دی چې تاسو بیا نورو خلکو ته هم د شاه کلینیک مشوره ضرور ورکوئ جی جناب هر قسمه مرضونو یو مکمل علاج دپاره انتخاب وکړئ د شاه کلینیکل نیټورک او پته ډیره زیاته اسانه ده ګلبهار تاڼۍ ته مخامخ مین جی ټي روډ پیښور ښار او د رابطې نمبر د دې نه هم آسان دی 0333 917 97 90 شاه کلینیکل نیټورک شاه کلینیک د هومیوپیتیک په دنیا کې یو ځلنده نوم جی جناب شاه کلینیک کې د هغه ټولو مرضونو کامیاب علاج کولی کېږي کم چې لا علاج یا مشکل ګڼلی شي او هغه هم په ډېر لږ وخت کې ځکه خو جناب د هر چا په ژبه او د هر چا په خوله صرف یو نوم دی او څه نوم دی جناب شاه کلینیکل نیټورک جی جناب د هر قسمه مرض دپاره او د هر قسمه تسلي بخش علاج دپاره یو ځل ضرور ازمېښت وکړئ پته یاد ساتئ شاه کلینیک ګلبهار تاڼۍ ته مخامخ مین جی ټي روډ پیښور ښار او د رابطې نمبر دی 0333 917 97 90 شاه کلینیکل نیټورک جناب ویلکم بیک یو ځل بیا هرکلی وایي ټولو مینوالو ته جناب یو ځل بیا ټولو اورېدونکو ته ټول لیسنر ته جناب د مینې د خلوص نه ډک نیک احترامات وړاندې کړو جی مینوالو پروګرام روغ صحت لوی نعمت جناب تاسو براه راست دغه خپل کورني سټیشن اورئ جناب او پروګرام روغ صحت لوی نعمت کې زموږ سره میلمه دی جناب مشر ډاکټر سید سیف الله شاه هومي فزیشن ګولډ میډالیست او جناب د دوی سره خبرې اترې روانې دي نن پروګرام کې موږ ډېر زیات ډیټیل تاسو له درکړو د جناب د بیمارو په حق لبانې زموږ پروګرام کې مقصد همدا دی مینوالو چیرې تاسو بیمارو باره کې اویر کو مطلب تاسو آگاه کو مخکې نه تاسو خبر کو چیرې کومه بیماری د څه وجې له راځي تاسو خیال یې کنه ډاکټر صاحب ته اوس که مطلب دا دی بعضې بل کس وي نو هغه به ډایرکټ ویل چیرې خارخ پاره کې سوال راغلی او زموږ په کلینیک کې ډېر کامیاب علاج دی خو نه ډاکټر صاحب ډېر زیات ډیټیل ته لاړ شي چیرې د دې وجه څه دا څنګه کېږي او پوره طریقې کار تاسو ته وضاحت سره وکړي بیا هم تاسو کال کولی شئ په 0333 917 97 90 باندې
او جناب منصور بھائی را سره ناست دی هغه جناب دا کال اټینډ کوي که د چا بیا ډیر زیات ایمرجنسي لایف کال ماته راځي ډیر زیات مینوال ریکوست کوي چې لایف کال هم شروع کا او خو مخکې نه مونږ ته د دوره زیات سوالونه راغلي دي مینوالو او چې هغه مونږ چې کم یو را مخکې کو کم یو مخکې کو ډاکټر صاحب تاسو ته ویلکم بیک وایو ما ټولو ته خیالي خدای چې یاد شوم تاسو په درته زړه کې چې رانه هیر شوی نه همدغه خو مې ته ویل مې خدای چې یاد شوم درته مونږ ته په پښتو کې او سوي خبرو جرن راته وي دا خبرو خو جران زمونږ هر طرف ته پامي نو مطلب د خاموش اوریدونکو به شکریا ادا کوو دا ډیر خبرو مینوال بوجه ډیر مینوال به داسي چې په فرست ټایم زمونږ پروګرام اوري د اغوم شکریا ادا کوو ډیر مینوال به داسي چې مطلب دا دی چې کمبلو کې به ملاستی کنه بالکل نو هغه به پروګرام اوري د اغوم شکریا ادا کوو یو پتا باندې سخت دی چې د راوستې مدلته خجی اوس یو سوالونه رالو جناب د یوسف کاکا یو سوال دی یوسف کاکا ته خوب نه راتلل ذهني سکون نشته پوره بدن دردونه کوي د دردونو باره کې بس تاسو ته دا وایم ډاکټر سره چې زما چې څومره مینوال دي کنه هغه ته دا یو مسله ډیره زیاته ده د دردونو والا ګوره دا چې د خوب راتلل او ذهني سکون خو تا ته نشته ځکه چې تا واده کړی د چا لاس خوږیږي چا لاس باندې درد دی د چا په کپره درد دی د چا په خپه درد دی د چا په وجود درد دی مطلب دا چا په زړګوټي درد دی د چا په تریخي درد دی او د چا په ګورده درد دی یقینو که دردونه ډیر زیات شول او تا ته چې ما کوم خبره وکړه ګوره هغې دی په زیرو کې ضرب نه هغه خو د دنیا دردونه خو جدایي که نه هغه خو جدایي خو دا بعضې جسماني دردونه داسې ډاکټر صاحب چې دا بیا ډېر زیات ایکسپنس وي مطلب خرچې پې باندې کېږي او ډاکټر ته به داسې کار شو یو مشر و که نه جی جی هغه ته چا ویلي و چېرې یو ډاکټر دی هغه په پروګرام کې دا خبره کړې وه که نه جی چې کم سیز خورئ که نه نو هغه ځای له به یې طاقت ورکوي ټیک ته نو د هغه خپې کمزوره وي د غریب نه بس سار غرمه ماښام 3 ټایمه به چې کوم دی نو پانچې راوړی او خوړی جی جی غریب په ځان ځای ته رسولی و جی جی ټیک ته هغه له یوریک اسید دومره زیات کړی چې بالکل یې لیونې کړی و سړی ټیک ته ګوره د دردونو په شا باندې ډېرې وجې دي ما تا ته څومره ځلې وویل خو ستا د غوږونه بند دي که نه پروبلم دا دی ډاکټر صاحب چې دردونو به وجې خو دي خو خلکو ورته ډایرکټ یو نوم ورکړی دی وایي به د جوړونو بیمار یم همدغې خبرې له زه راځم دې ته حیرانه یم چې دا جوړونه اخر څنګه بیماران شو بالکل حالانکه که تاسو کتلی زیاتره مریضان به تاسو ته کتلی تاسو ته به راشي جوړونو بیمار یم حالانکه د جوړونو بیمار نه بالکل ګوره داسې ده زمونږ وجود الله تعالی دومره نازک نه دی پیدا کړی جی جی چې داسې بس معمولی خبره او بس غټه بیماري ته ولګېده جی جی نه زمونږ وجود الله تعالی ډیر زبردست ډیر مضبوط پیدا کړی دی او بیا په وجود کې ټول نه سخت سیز خو اډوکې دی ټیک ته اوس بعضې نیم خلک یې د هغې پټې د پټو مسلې که نه پټې خوږېږي او هغې وایي یاره زما اډوکې خوږېږي لکه چې تا ته به د دې خبرې هم اندازه شوي د بعضې نیم خلکو معده خراب وي او یاره زما په زړه درد دی جی جی ټیک ته نو د زیات نیم خلکو چې کم دی نو لکه کولمو کې څه مسلې وي تکلیف وي ورته قبض وي هغې ته هغې وایي یاره زما لکه نوره مسله ده پوهېږې که نه نور ټیک ته نو داسې ده چې څومره د دردونو حوالې سره کومه لکه یو خدای وي که نه موسم چینج کېدو سره سړي ته تبا ټوخې زکام ولګي هغې سره دردونه راشي په سړي باندې یو داسې په وجود کې دننه څه ډسټربنس وي جی جی ګوره معمولی او خارخي په شا باندې که نه معمولی هغې په شا باندې دنیا د خدای وجې دي لکه په سر درد راځي او که په لاس درد راځي که په خپه درد راځي که په خېټه کې درد راځي که په زړه درد راځي که په معده درد راځي په کولمو کې درد راځي هر ځای کې درد راځي د دې به بېنهایته وجې وي د هر یو وجوهات په د هر یو بیمارۍ به ته وجوهات ګورې مطلب دا درد داسې دی لکه یو قسم سینس د فیلینګ د سنس ته تا تخکاره کوي چې یاره مو پریشانی شته ګوره دا ساين او سیمټم موږ مخکې هم ویلي دي لکه زموږ وجود کې علامات الله تعالی داسې یو ماده اچولې ده داسې یو څیز یې اچولی دی چې دې په وجه موږ ته پته لګي چې یاره ما کې څه مسله ده بعضې نیم بیماری داسې چې هغه لکه 50% نه ابو شي ټیک ته نو بیا انسان ته پته ولګي خو داسې خو لکه
مخې سره پته ولګي که نه چې یاره مطلب اوس د چا ګوټنې خوږېږي نن سبا خو زیاتتر عمده دغه ګوټنو خلکو ته کونډی چې څه ته وایي که نه د زیاتتر خلکو دا مسلې وي اوس که د چا دا خوږېږي کیدای شي د وزن ډېري د وزن په وجه باندې وزن ډېر زیاتي اورلوډي ټیک ته چاته مطلب د جوړونو بیماری وي چې کم روماټایټس ارترایټس ویلی شي یا مطلب آسټیو ارترایټس چاته وي ټیک ته د چا د یوریک ایسډو مسلې وي چاته ګوټي ټیک ته د چا چې کم دی نو پوره وینه نه فلټر کیږي د چا هارمونل امبیلنسي چا کې د وټامن د کیلشیم کمی وي نو لکه مختلف قسمه وجې کیدی شي اوس یو نیم کسي په هغه مخصوص ځای باندې غوزار خوړلی وي هغه ته هم درد کیږي یو نیم کسي د اوچۍ نه راپرېوتې وي یو نیم کسي درونکاري کړی وي هغه ته هم درد کیږي نو لکه دا درد تکلیف چې کم دی دا خو زمونږ یو ساین او سیمټم دی چې د په بیس باندې مونږ ته پته لګي چې ما کې دننه څه بېګال پروت دی ټیک ته او بیا د هغې چې کم بېګاړي د هغې بیا وجوهات معلومون پکاري یوازې د دې نه د هر قسمه مسلې ته به وجه معلومې چې د دې څه وجه ده څه وجوهات دي ما خو ته وایي نن سبا خو هر چاته او زیاتر څومره لکه مشران خلک دي دې کې خو به ته وګورې لکه 100% خلکو ته که په 100 کې 1-2 چرته ټیکي ګینې هر چاته به نري جوړونه به هم خوږېږي او غټ جوړونه به هم خوږېږي او چاته به پکې شوګر او د چا به ګردې خرابي او د چا به بلډ پریشر مسلې وي ټیک ته د چا به د ازمې مسلې وي بله درته یوه خبره کومه د چا چې د جوړونو مسلې دته به خامخا د معدې مسلې او د هغې مین وجه دا ده چې ده به دومره دوایانې خوړلي وي چې هغه دوایانو پکې سم کار کتلي وي اوس ته صحیح پوینټ وکړو زه خپله ډېر زیات حیران شوم ډاکټر صاحب دا څنګه چل دی هغه مخکې چې تاسو کومه خبره وکړه چې یاره زه د ایلوپیتیک سایډ نه یعنې د انګریزي طریقې کار نه ما غوره وګڼو هومیوپیتیک نو مې په دې وجه وګڼلو چې یاره د هومیوپیتیک سایډ افیکټ نشته او خو دا اګریویشن وي داسې سایډ افیکټ شته چې یو مریض ته لږه دوی په کار ده تا ډېره ورکړه دغې ته اګریویشن وي که نه ځان پوه کړه ډاکټر صاحب مطلب دا دی چې لږ به ټوپونه موپونه ورکوي سړي ته که نه هغې ته اګریویشن وي خو لکه دا چې کومه دوی دله زور ورکړي او تکلیف ورکړي نو دې د پیښې چې عمده به ما ټیک کوي ټیک ته خو صرف او صرف خبره پکې دا وي چې یا دوی تیزه ده یا پوه شوی پې نه د غلطه استعمال کړی ده یا د ضرورت نه زیات استعمال کړی مطلب دا دی چې کمول غواړي زیاتول غواړي ټایم ټیبل شیډول ورته چینج کول غواړي بالکل بل زمونږ د وی چې کوم مرض سره مشابهت نه کوي او د هغې دپاره ني هغه سړي کې بېګال نه پیدا کوي هغه لکه خوره به ساسې لکه د اوبو به یې تېری غورځی به خبره ختم هغه تا کې هېڅ څه کار نه پیدا کوي چې کومه د وی ستا د مرض مطابق کي که نه او هغه ته د مرض نه مطابق نه لږ اپ ډاون د استعمال کا او تا کې لوی بګاړ پیدا کوي ټیک ته اوس لکه مونږ زیاتر مریضان ته سرمنې چې څومره بیماران دي هغې دا خبره ورته کوو چې مطلب چاته د خارښ کي چاته سورایسیس وغیره وي که نه هغې چې زمونږ د وی استعمال کي هغه به په پیله زیاتېږي دا ممکنه چې ختم بشي ډایرکټ دا به په پیله زیاتېږي پوره د بنیاد او د جړ نه به پې دا را ختمېږي ټیک ته د دننه نه به بار روزي ده دا د هوموپیتیک طریقه علاج هم دا دی چې دا به د دننه نه بار روزي ټیک ته او بیا به چې کوم دی د دې علاج کیږي او لکه مطلب چا کې وایرس مسله وي چا کې امیونټي سیستم مسله وي ټیک ته نو هغه دننه نه به زمونږ د وی خو کار هم دا دی ټیک ته چې زمونږ چې کوم امیونټي سیستم دی هغه دغه کې بوسټ اپ کی تیز کی ټیک ته هغه زمونږ امیونټي سیستم بوسټ اپ کی تیز کی ستا غوږونه بند دي لکه چې زه ورکوټې شانتې د مالم ډاکټر صاحب د مالمه پروګرام کې او بیا مطلب دا دی چې پروګرام مخ په وړاندې نو ټولو مینهوالو ته وایي مینهوالو چېرته به ځئ نه موږ سره اوسېږئ شاه کلینیکل نیټورک هغه ټول مینوال کم چې د بېلابېلو مرضونو سره تر مخ دي او تر اوسه پورې ډیر زیات علاجونه کړي دي یو ډاکټر یو هسپتال او یو کلینیک ترې نه دی پاتې شوی او نا امیده شوي دي امید کېږي ما یو ځل
او آخري ځل د شا کلینیکل نیټورک انتخاب ضرور وکړئ. پوره امید دی چې تاسو خلکو ته د شا کلینیک مشوره ضرور ورکوئ. جی جناب، هر قسمه مرضونو یو مکمل علاج لپاره انتخاب وکړئ د شا کلینیکل نیټورک. او پته ډیره زیاته اسانه ده، ګلبهار تاڼۍ ته مخامخ مین جی ټي روډ پېښور ښار. او د رابطې نمبر د دې نه هم آسان دی 0333 917 97 90 شا کلینیکل نیټورک. اوکې جناب یو ځل بیا هرکلی وایو ټولو مینهوانو ته جناب پروګرام روغ صحت لوی نعمت او د جناب پروګرام تاسو براه راست اورئ جناب، او براه راست پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. دغه پروګرام مینهوانو تاسو ته سپانسر کوي شا کلینیکل نیټورک، او د شا کلینیکل نیټورک موږ سره مشر ډاکټر ناست دی جناب ډاکټر سید سیف الله شاه، هومي فزیشن ګولډ میډلیسټ را سره تشریف فرما دی. جی ډیره زیاته مننه کو د مینه پس تاسو ډاکټر صاحب ټایم ډیر زیات کم دی، خدای ور جان تاسو راغلی او جناب د کنسټیپیشن او د قبض باره کې شارټ کټ ډیر زیات په ټیم په پینالو او سمندر سکه را باندې کم په لوټه کې را باندې کا کوزو دور تله دی وس دا شکار وکړو ټوخي بوتل کې وره ټول. جی اسی دا کنسټیپیشن او قبض باره کې ډاکټر صاحب تاسو ته پته چې دا خلکو تاسو ټوکی ښکاری، دا د بیمارو مور ده، ام الامراض وته ویل کېږي. دا څه کنه ده؟ بالکل ډاکټر صاحب غریب د مریض نه صرف شارټ کړه ته پوسو کې ګډه د سخت د کنر مده اسه لایټ وانه ټیکی ما، حالانکه د ټولو نه غټ پرابلم دغه سیز دی. مطلب د دې باره کې شرم نه دی پکا ډاکټر ته کلیر ویل پکا د دې کې وجوهات وګوره کنه نو ډیر لګ دي. جی یا په د کولمو کې مطلب بیکټیریا وی یا مطلب هغه کې څه انفیکشن وي، صحیح ده، کولمو سم مسلې یا مطلب ګردو کې سم مسلې، ټیک ده، یا مطلب لا کې سم مسلې. دا درې نور وجشته خو ډېرې وړي ټیک ده، خو دا درې غټې وجې دي چاته لکه دا وی کنه جی نون سټاپ چې چاته او لکه د شوګر د وجې هم کیږي، د بلډ پریشر د وجې هم کیږي، نور هم داسې یو څو وجې دي چې د هغې د وجې هم قبضیت کیږي، ټیک ده. خو چې بیا دا چاته شي دا بیا څومره نقصان جوړوي د هغې زه چاته ویلی نشم. لکه اول به خبره دا وکړو جناب چې پهلنی اثر په فیس باندې په کلر باندې کنه د رنگ باندې ازما ګډه وډه شي، د سړي چې کوم ګروث سیستم دی هغه ټول ودرېږي، د خلکو چې کوم سوچ دی هغه ټول بدل کی، بلډ پریشر هم ورسره زیاتېږي، خلک وایي یاره وایي ګیس مې وي دماغ ته وختل کنه. نور داسې دنیا د خدای مسلې مطلب چې د مرضونو مور وته ویلې ده کنه ام الامراض وته ویلې او کنه بیا داسې خلک مې چې هغې لکه په افتو باندې هم د هغې لکه قبضیت وي کنه او هغې کرانیک کانسټیپیشن چې څه ته وایي کنه. نو د دې خو لکه ما خو تا ته مخکې هم ویلي دي یو د مرګ علاج نشته په هوموپیتیک. جی ټیک ده، او یوازې هوموپیتیک نه چا سره هم نشته ده، ټیک ده، نور د هر یو څیز شته خو هغه ډاکټر پورې ده چې ډاکټر د لپاره څنګه د دوی سلیکشن کوي او آرام روټین کې کدوې په صرف په د خوراک کې مطلب لګ ډېر چینج راولي. بس خلک ولا سپیغولو ست استعمالوي یا څوک بادرنګ استعمالوي په خوراک کې ډېر لکه اوبه سکي راسکي که نه او دغه خلک کوي. خو لکه بیا داسې سټیج راشي چې بیا په دې باندې هم نه کېږي لکه پوره اوس د چا املا کې زخم دی او د هغې په وجه باندې د قبض یا مطلب د چا شوګر دی او د هغه قبض د شوګر په وجه باندې نو خو بیا دې سیزون سره نه کنټرول کېږي. خو به ته د شوګر علاج کوې نو ستا به قبض ختمیږي همداسې ده. جی ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، پوره ډیټیل سره تاسو راغلي د قبض باره کې او تبو باره کې ډېر زیات سوالونه راغلي. په سینه باندې یو پاتې شو د بنات رورجان والا سوال پاتې و، بس بیا وایند اپ کوو چې یاره په سینه باندې ریشه ډېره زیاته ده، ټیک ده، او دغه خیر دا ورسره نه دی جواب کې نه دی راکړي چې یاره دا سموکینګ وغیره دغه کیسې کړي دي مخکې هم ویلې که نه یوازې سموکینګ ضروري خبره نه ده. لکه اوس دې کې دا لکه یوازې سیرګټ استعمال په دې کې مونږ نه شامل یو که نه. دې کې اوس داسې زیاتر خلک د هغې ډېره زیاته دوړه
تیریږي د دوړې علاقې کې اوسیږي د دوړې علاقې کې کار روزګار کوي یا مطلب څوک هغه د سیمټو فیکټری کې کار کوي یا مطلب د ماربلو فیکټری کې کار کوي یا مطلب په لرګي چې کوم ځای کې کټ کوي هغه ته څه وي ټایل ورته وي که څه شی ورته وي که نه په هغې کې کار کوي که نه یا مطلب داسې ځای کې کار کوي چې هغلته لوګي ډېر زیات دي ټیک ده داسې قسمه فیکټری کې یا داسې قسمه ځای کې کار کوي لکه ګاڼی شوه دغه شو نو دغه داسې ځای نه چې هغلته ستا پارټیکل ګنده پارټیکل چې څومره یې څومره ډسټ دی څومره دوړه ده دا ستا تیریږي نو دا به ستا سینې له خامخا نقصان ورکوي یو خو دا وجه شوه بل داسې ده که نه چې ستا په وجود کې دننه څه بېګار دی لکه مطلب چاته زړه مسله ده هغه ته یې سینې مسلې خو ضروري نه ده چې لکه مطلب اوس هر چاته زړه مسلې بالکل ټیک ده او ضروري دا هم نه چې هر څوک لکه دوړې په علاقې کې کار کوي مختلف وجوهات کیدی شي ټیک ده بیا د ریشه راتلل دا یو ښه پوینټ دی اوس که دا ریشه بند شي بیا د دپاره دا نقصان خبره ده اوس په ایلوپیتک کې داسې لکه خاص څیز نشته چې هغه دا ریشه ستا روباسي ټیک ده ټول لکه مطلب زیاتر فوکس په انټي بایوټیک باندې که نه چې دا څیز وچ شي لکه اوس چاته په پیپړو کې اوبه وي نو هغې له به څه ورکوي خو انټي بایوټیک به ورکوي که نه نور خو څه شته دی نه او بیا د هغې نه بعد لکه مطلب په هوموپیتک کې نو الحمدلله داسې دوایان شته چې ستا ریشه هم روزي تر اخره پورې او هغه ختم هم شي ورسره ټیک ده یا د چا سابندي مسلې دا وګورئ که نه په وچایي باندې خیږي ساه یې لنډه کېږي یا د شپې اوده کېږي ساه یې بندېږي یا مطلب هسې دروازې هم سملي څه ته ټیک ولګي او ساه یې بند شي دا ټول د سینې مسلې دي او په دې هر څه کې چې کوم دی هوموپیتک الحمدلله په 1 نمبر دی په 1 نمبر دی مطلب دا دی چې لنډه او مختصر خبره دا مینوالو چې ډیر زیات ډیټیل وشو بیا هم نور به هم ډیټیلونه تاسو د پاره راوړو ډیر زیات تاسو کورس به شاملو وقتاً په وقتاً باندې فیسبوک په لاره باندې زموږ دا پروګرام لایو رواني او بلا شي مینوال دغه پروګرام اوري ګوري کوشش کوئ جناب چې د پروګرام نه تاسو زده کړه کوئ د اوسني پروګرام کې که تاسو خیال کړي مینوالو مونږ ډیر زیات تفصیل سره لاړو ډیر زیات تفصیل سره مطلب مونږ لاړو په پروګرام کې ډیر زیات بیمارو باره کې تاسو مونږ پوره ډیټیل درکړو هغه د ډیټیل مطلب دا یې کنه مینوالو چې تاسو په کور کې په ناسته باندې زیاتره بیمارونه اویر شي لکه اوس دا لاست کې چې مونږ یو پوینټ تاسو راوړو جناب د کنسټیپیشن باره کې نو یقینو کې که تاسو د دې خبرې خیال وساتو چې تاسو د کنسټیپیشن نه یا تاسو د کنسټیپیشن نه بچې نو د ډیرو زیاتو بیمارونو به هم ورسره تاسو بچې نو دا خبرې نوٹ کوئ د خبرو مطلب دا چې دا تاسو نوٹ کوئ او بیا فالو کوئ عمل کې راولئ تاسو پکې پایده یو د ډیرو زیاتو مسلو نه د کړهونه به تاسو بچې دغه زموږ د پروګرام مقصد دی جناب بالکل یو دا خبره پکې اخره کې وکړه سپینېدو دپاره څه استعمالي بیا دې مغه خبره وکړه هغه زه داسې کوم زه د کنسټیپیشن نه ځان ساتم صحت خیال ساتم کنه مطلب دا دی چې صحت چې کله خیال ساتي نو سوال نه پیدا کېږي چې مطلب کله تا ته څه ایشو راشي بهرحال د نن ورځې پروګرام ټایم لنډ پاتې دی او غواړم به دا ډاکټر صاحب چې تاسو اخره کې اکثر تاسو څه میسج ورکوئ نو بالکل مینه والو ته ورکوئ داسې ده په د وجود هر یو اندام چې کوم دی که نه دا قیمتي دی په دې باندې چې کوم دی تجربې نه کول پکار او هر یو د وجود هر یو مسله دا معمولی نه ګڼل پکار دې نه را روان وخت کې تاسو ته غټې مسلې جوړېدی شي او بیا دا داسې سټیج ته ورسي چې هغه بیا په هوموپیتک هم نه ټیک کېږي لکه هوموپیتک څه د اسمان نه خو نه دی راغورځېدلی خو همدا عام علاجونه دي کېږي پې ټیک ته خو مونږ د نورو نه ښه په دې ګڼو چې سایډ افیکټ یې نشته بیا داسې وخت او داسې مقام راشي چې بیا په دې نه ټیک کېږي نو کوشش هر یو انسان له دا پکار دی چې انساني زندگی دا مونږ سره یو امانت دی د باره نه د دې خیال ساتل پکاري او په ځان باندې تجربې نه کول پکار او د خپلو مشرانو ډیر زیات خیال ساتل پکاري ډیره زیاته مننه دا ځلې د 2 دړې مننه چې دومره تفصیل سره خبرې در سره وکړې او دومره ډیټیل سره د بیمارو معلومات را لراکړه نن خو د 2 دړې مننه راکړه خو دا د توې ما چې ګوره روډ مو خراب دی مننه کوي ډیره زیاته مننه خمینه والو پروګرام په دې باندې وایند اپ کو اخر کې مختصرا خبره کوجی او مختصر خبره دا جناب چې
کوشش کوئ د خپل صحت په خپل خیال ساتئ. بیا د دې نه مخکې جناب چې بیا ستاسو خیال نور خلک ساتي، نو چې نور خلک یې ساتي ډېر زیات په مشکله ساتلی کېږي. د بنګ ریډیو چې څومره منیجمنټ د هغو ډېره زیاته مننه، د خاموش اورېدونکو ډېره زیاته مننه، د بیمارانو ډېره زیاته مننه، فرست ټایم اورېدونکو ډېره زیاته مننه. کومو مینهوالو چې کالز وکړل په 0333 917 97 د هغو ډېره زیاته مننه. کومو میسج وکړل په فیسبوک باندې بلا شی مینوالو کمنټس راغلل، ډیره زیاته مننه. که تاسو هم یو نړۍ مننه. د شا کلینیکل نیټورک دغه پروګرامونه به تاسو ته جاری وساریږي. تاسو ډیره زیاته مننه. نیکسټ ټایم بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر دې دمه جناب تاسو ټولو مینوالو شکریا ادا کوو او جناب اجازه درنه اخلو. وختونو په خیر، ورځو په خیر، د لوی الله په امان. پاکستان زنده باد. اور شا کلینیکل نیټورک زنده باد جی. شا کلینیکل نیټورک هغه ټول مینوال کم چې د بیلابیلو مرضونو سره تر مخ دي او تر اوسه پورې ډیر زیات علاجونه کړي دي. یو ډاکټر، یو هسپتال او یو کلینیک ترې نه دی پاتې شوی او ناامیده شوي دي. نو جناب ناامیده کېږئ ما. یو ځل او آخري ځل د شا کلینیکل نیټورک انتخاب